الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د بدر د غزوې او د جهاد واقعه شروع کړې وه او دې ته مو خبره رسولې وه چې نبی علیہ السلام سره د صحابو هم بدر میدان تا ورسید او د مکې کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان تا ورسید. دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخکر په نیت نه وته، د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتیو نو ځان سره جنگی سامان کم وړو. اته توری دی، شپږ زغری دی او یا اوخان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخکر دی او ټول مسلح دی. اغی سره او یا اسونه دی او اوه سوه ور سره اوخان دی او ډیر جوش او خروش سره دی او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو. میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان و کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم، هغه خپل قوم سا را جمع کا او وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه، مونږ خو جنگ له نه یو راغلی، مونږ خو دې له راغلي وو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو. قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سله کوو. دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي، زمونږ تربوران دي، جنگ مونږ نه کوو. نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه، هغوی جنگ کیسه وانغشته. بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي. په اس باندې سور شراغې او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو. قوم لراغې ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خو ډېر لږ دي خو بازار نه وجني
زمونږ مضبوط لښکر دی دی مونږ سره نشي جنګېدی کیدی شي دوی دوکه کوي او د دې غونډۍ شاته دی ځان سره نور لښکر پټ کېنولي نو زه چکر لګوم نو دی لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو هېڅوک یې پیدا نه کړل چې راغی حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګو شاته ورسره نور څوک شته هم نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره یو څو تورې دي ورسره خو جوش او جذبه مولیده یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلک وجني نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعضې خلک مړه کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند څه مزه یي دی لږ ښه سړی و پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلک دی نو جنګ څه دپاره کوو مونږ چې په کم مقصد راغلی و چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي هغه قافله اسې محفوظ مکې ته ورسېده زما له جنګ نه غواړي حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ هغه سره به میلو شوه به پوی کو عتبه لرالل عتبه د مکې مشر و لوی سردار و سپین ږیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نه کو عتبه قوم را جمع کو قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ وی مونږ څه لروتی یو مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرالو اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره یې وکړه وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ به هم ترې خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکست بونی او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونی او بل د دې عتبه یو غلام و عداس چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و نو عتبه ته تپوس وکړو وی عداسه دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوی هغه راغی هغه یو خبره وکړو یاو عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی براله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره یې څه جنگ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی و نو عتبه دی ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم یا عامره وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره د کافر نور اوته هغه چغې کړې وا عمره وا عمره ای زما روره ای زما روره بس هغې سره هم خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي
چې نر څوک دی. نو د بهادرین په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي. نو ټوپۍ وله راوړه نو سر یې غټ و پې نه برابرېده. نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع منځ یې وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه وله د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم. ما ته خدای ویلی دي چې که د ابو جهل په لښکر وردی دام در کوم او که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی دام در کوم. ما سره خدای وعده کړه. اس فکر چې ونه کې سیهزم الجمع ویولون الدبر. او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونی او تاسو له به خدای فتح درکوي. فکر مه کوئ فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة. الله رستو فرمایي کنه ستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وسله د سره کمه وه طاقت په لحاظ د هغه مضبوطو مظلم زیات کړی او تکلیف کې مبتلا وی بیا هم دله خدای مدد وکړه. نو د جهاد ترغیب یې ورکړ د شهادتونو ترغیب یې ورکړ او بیا صفونه نیغول. چې کله صفونه نیغولو غش یې راواغشته او داسې راښکیی. یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لږ یو پوټی خېټه رابار و د صف نه. نو نبی علیہ السلام ورسره خوش طبیعتي وکړه نو په خېټه یې وله غشې راښکه وی استو یا سوید سویده نیغ شه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشې راښکه. بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته وی دا الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه د سره وکړم وی زما خېټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم. صحابه هم حیران دي خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک خو قصدن د خېټه نه ده خوږ کړې د سره خوشطبي وکړه او غش یې راښکه. وی نه انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی. نبی علیہ السلام ورته زر لمن مبارک اوچته کړه وی راشه زما نه خپل انتقام واله. داسې ښکلي اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یې اوچته کړه دغې سوید ورمنډه کړې او سوید ورمنډه یې کړې او د حضور پاک خېټه یې ښکل کړه بار بار یې ښکل کړه. اردت هذا یا رسول الله د خدای رسوله دغه مې اراده وه چې ستا دا خېټه ښکل کړم او د الله رسوله ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتي ما له د خدای په دربار کې دعا وغواړه چې الله په ما رحم وکړي. حضور پاک ولې ډېر په مینه دعا وغوښته. صحابو صفونه چې کله برابر کړل نو حضور پاک الله ته بیا لاس اوچت کړي. ظاهري اسبابو په نظر خو مسلمان کمزور دی. یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتی دي خدا او ډېر په فخر راوتی دي او ډېر په لویه وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلی دي خدایا. مقابل کې زما ملګري ډېر عجزانان او کمزوري دي خدایا. الله د دې قریشو دا کبر په خاورو کې واچوه او زما دې ملګرو له خدای غلبه ورکړه. دا دعا یې بیا وکړله. ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کېږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي. ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وی 300 به یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدي به ونیسو مکې ته به بوځو هلته به ورسره راکاږو. دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې وله یې ونسي. او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې او شیطانان یې ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي.
ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدما راوسته دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوسته دي زر دادی او زر د لما راوسته دي اس فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا ډېر خطرناک شی دی صحابو ته لومبې دا اطلاع راغله چې کافر زر دي بیا دا اطلاع راغله چې دا سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا دا اطلاع راغله چې کرز ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټې لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوے اس فکر چیونکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل کړي 1500 فرشتے د جبریل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیلو او 1500 فرشتے د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتے چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتې را کوشوي دي هغه تکې سرې شګې دي تکې سرې یو شان د شګو ډېرې دی یو غر دی را کوزې شوې 1500 جبریل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتې خوراله حضور پاک ته ودرېدي د الله رسول چې فکر ونه کې هغه زر دي زر مونږ دا راغلي که ستا ملګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوئ تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ فضربوا منهم کل بنان داسې معمولی ډب ډوب کوئ غوندې چې مسلمانان ډاډی در سره زر فرشتې خوراله ودرېدې رب العالمین ورته بیا سوی انی آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکت منزلین وی 3000 نور تیار فرشتے ولاړي که د سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او که د کورس 15000 هغه دروغجنه خبرم بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5000 نور فرشتې هم تیارې دي فکر ولیکي زر په میدان کې غي دي زر مې د ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ په تاسو کوم تماشا کوه اوس چې څه کېږي چې کله جبریل علیہ السلام راغی نو شیطان خو وپېژند چې دا خو جبریل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاسې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی خو چې فرشتې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ که ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس به درته پته ولګي شیطان خو همدغه دی په الفلام ورامي دی که رامي وستی باز داسې مې ودرولی چې اوس نه تښتېدی شي او نه کامیابېدی شي لاس یې تراخ کوي چېرته ځې مونږ یو قوم ته وی ځای چې ځو وی چېرته لاړې خو شیطانانو که نه وی چې تاسو زه سینم هغه فرشتې رالی تاسو یې نه زه چېرته وټینګېدی شمه بس هغو ته لاړل ابو جهل حق حیران شو قوم ورته وی چې ګوره مونږ درته وو چې جنګ نه کوو او تا وی جنګ کوو هغه د هغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه نه لاړ دې سره دوی خپې لګي وخویل جنگ چې کله شروع کېده نو عتبه خو دوی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنګ نه کوې هغې اوس پې معلومه کړو
شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه روځه. شیبه یې ورو یو یې زوی دی ولید، وی ولیده روځه. ګور اوس بهادري دې ته وایي. دا زما له پیغور را کوي، اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنګ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنګ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبي علیہ السلام ته آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته روځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دای در درې دوی درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړه څوک یې؟ یو یې د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې انصاري، بل وی د فلانکې. وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ، تاسو خو د مدینې. او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا، موږ له هغه خپل دغه راوباسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه. حضور پاک خودم رور استوزوی، نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم ترزوی دی. دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده، یو د ترزوی او زوم علی، درې وړه ویستل. یو څوک دا نه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي. درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځاو. علي رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړه نبی علیہ السلام ته، حضور پاک ولا بیا دعا وغوښته، بیا وفات شو. په مبارزه کې لومبې درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشحاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنگ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت په ورځ د ټولو نه لومبې وزه د خدای، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه، وی د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی، زه به ودرېږم للخصومه. خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه ځایمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبې میدان ته وتیم او ګټلې میدان، زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل، ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي، او خو د توري جنګ و دا ټوپک خو نو. وی ما وی خدای خیر پکې واچوي، په ځان ویرېدم. یو خو هم هلک دی، بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل. د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښود. 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو، ځوانانو ودونه هم کړي
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډه راولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکا جي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ورته چې ته پسه کې ما تفعلوا به ته پسه کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی کنن خدای مالا پا گوتو راکه کنه نو یا با زم مخ که مرم یا با دی مخ که وجدم دو خبره وی خواه که می در سرارور دیده تا بغگ نکه وی دی کرامان دی اغا سکندارا و لگولا چه ما قتل دا سیکلی ما غوگ ورخکتا که ما توی کاکا جی ابو جهل پیجنه دا خود مدینه انصارو دوی که تنولی دلی ما وی او سپه که وی یاره موری دلی چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دې مري وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امرګری دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل په او داسې مضبوط او چې د استه لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې د حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید په دې تورې په دې لاسو دا لاسې دې پرېږ لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ وروسته بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په دې جنګ بدر کې شهید شو هغه امیه تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابوجهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دې به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کوله او ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابوجهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي پې کړي او چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده او د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دي دې کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم مې پې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوره چې په مکه کې په ما لوبې کولې که دی نن بچ شو ګورې بیا د ما خلاصي نشته بیا له د ګوتو له چېته ورنشم دی ظالم له صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړې عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي یو حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ خو دروند دي دوه کسه پې سواره او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود د زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې یو به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یاد یې که نه زوی ناجوړ وی خدایا دا بیماری په ما کې خدای جوړ کې خدای دا بیماری په ما کې خدای ما را د په ځای مړه کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او را دی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار که د پسې شو بیا پسې راورسېدل وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ور وغورځوي عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به یې وجنی زه دې نبي علیہ السلام له بوزم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم ته ډېر وسې په دی کې خدای ته نه پازانې پې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه 14 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه وله تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي په هغه ځای یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی یو لوی حال یې جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې به کله په جهاد کې کامیابي ومونته نو زر به نهته 3 ورځې په هغه میدان کې ویساړو 3 ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح یې ومونته وکنې لاړه څه طرف 3 ورځې 3 ورځې ویساړو نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کوي پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ کویانې اوبه پکې په ګزونو لاندې وي غټ کویانې وایي دا ټول د یو شل کوي شل اوبه پکې نه وي او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وي پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوئ ټول یې کوي کې وغورځوئ یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ور واړوې پټې کې کوي کې واچو نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته ودرېد نو نومونه یې والا اخیستل ای ابو جهله ای عتبه ای شیبه ای فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث ای فلان کیا نومونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه مونږ سره یې د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زوره نه ورکوئ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خوستا خبر نوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبر څنګه اوري هغه ته تاسو نه اورئ
تاسو بیا هم په دنیا کې موجود یې، سوچ او فکر هم بل طرف ته په دنیا کې، او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی. هغوی یې ستاسو نه ښه اوري، تاسو یې داسې نه اورئ. زورونه یې ورکول نبي علیه السلام. باقیو تښتېدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل. رالل مدینې منورې ته چې دا اویا کم گرفتار کړل، دې کې هم غټ غټ سردارانو. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې دې سره څه وکړو. حضور پاک د جبریل علیہ السلام سره هم پکې مشوره کړې وه. صحابو مختلف رائے ورکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رائے دا وه چې صاحب فدیه به ترې والو، جرمانه او پرېږدو. د حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر ستا سره یې ده، وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي. وی نه وایه. وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي، او داسې به یې نه وجنو، هر یو کس به خپل رشته دار وجنو. د الله رسوله زما پکې ماما دي، زه به دا ماما وجنم. د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی، به زوی وجني. د حضرت علی پکې رور دی عقیل، اب خپل رور وجني. او د الله رسول ستا پکې یو تره دی عباس، او یو دی زوم دی ابوالعاص، ته به دا وجني. هر سړی به خپل رشته دار وجني چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدایه ستا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو، نه تره پیژنو، نه زوی پیژنو، نه ماما پیژنو. او واقعي په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی، میدان ته راووته. هل من مبارز شته چې څوک ما ته میدان ته راوځي؟ نو پلار خو د زوی اواز پیژني. حضرت ابوبکر چا نه تپوس وکړو، وی دا اواز د عبدالرحمن نه دی؟ وی دی که نه؟ بس تورې دی کړنګ ورکړه، ورمنډه یې کړې. وی درلم، زه میدان ته درلم. حضور پاک کلک ونیوی، ته به نه ورځم، بل څوک دی ورشي. قسم په خدای صحابهو د دین دپاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړې داسې قرباني ورنه کړي. نه بیا پلار پیژنده، حضور پاک سره خو مینه د هغې وه، زموږ څه مینه ده؟ په دین خو قرباني هغې کړې ده، زموږ څه قرباني ده؟ په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی، موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو. اوس یو ګورئ دغه دی که نه، موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان، قرآن شریفونه زموږ سوځوي، چیلنج راکوي. پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو، اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو. موږ له چیلنج راکوي، چیلنج. او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځو. موږ له چیلنج راکوي، موږ اسم نشو. موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو، موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو. غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې، او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي. دې ته غیرت وایي. په دین ننګ. موږ خو د غربې مانځل هم جومات ته نه ځو. موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه که. موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو. موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري. موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو. موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو. زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي. مونږ به ورسره نه مخامخ کېږو. دا ټولې خبرې به مخکې راځي. ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي. مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړه او څه محنت هم وکړه. مونږ وایي زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه، او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي. دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي، خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي، د مور نه به د بچو تپوس کېږي، د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي. دا زه نه یم، دا حضور پاک فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.
حضرت عمر فاروق وی زب هر سړی به خپل رشتہ دار وجني. عمر ډېره سخته فیصله ده. صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه، باقي نورو ټولو وی صاحب فدیه دې والا پرېږده. حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه. جبریل څه چل وکړم؟ وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دې خوښوي هغه وکړه، څنګه دې خوښوي. خو دا صحابه دې پوه کا که فدیه واغېشته او پرې یې ښودل نو دا اویا دي، اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري، اویا به مري. نبی علیہ السلام صحابه ته وی ولې که فدیه م واغېشته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري. صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګر، مونږ خو د مرګ نه یېرېږو. فدیه ترې واغېشته. بیا چې فدیه اغېشته هغه عجیبه وه. سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې. نو د یو یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده، دا د فلان کی فدیه ده صاحب، به یې خوشې کړ. دا د فلان کی دا به یې خوشې کړ. حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی دی چې راوسته دونه ورسره مینه ده دومره او دی پټ مسلمان و چې دی یو صحابي له ورکړه تقسیم کړل په صحابه وی لاسونه ولو تړه چې د نو نه تختی څوکۍ کوي. نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول. ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته. خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشانه و خوب نه ورته. بیا چې ما معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل، لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کوي. نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی. حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي وو د هغې د وجې نه یې زبیرګي کول. نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلار شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی. خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شاني سفارش بني. نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې، یو د خپل ځان یو د ورواره د عقیل، غریب دی، یو د ځان یو د عقیل. دی ورته وی ورواره تا ته پته نه لري چې زه مسلمان یم؟ وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې، دړه نرې خدای خبر، دړه نرې خدای خبر. او فکر مه کوه که مسلمان یې او مونږ د نه فدیه واغېشته خدای به بدل درکړي، خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې. ځان به م ورکې د ورواره به دې به ورکې. وی ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته، غریب یم؟ وی نشته د سره؟ وی نه. وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې له دې بټوه ورنه کړه، تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده، ونه دې ده ورکړې. ای ورواره وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونی پیغمبر یې، د دغې بټوې نه یو زه خبر یم، یو ته زما ښځه خبر ده، یو ته الله خبر دی، ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر. ابوالعاص یې ورته را مخکې کړ، زوم و د پیغمبر علیه السلام. حضرت زینب بی بی وه ابله په مکه کې ده. وی ته م فدیه راولېږه. سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې م فدیه راولېږله د خاوند. انصاف خدای کړ. نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده، امیل یې ورته غاړه کې اچولی. نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه هم فدیه غواړې د خپل زوم نه. نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی هم پکې واله. نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پې صاحب د ابوالعاص فدیه ده چې ویې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت. نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلې. هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو. داسې ورته کتل، که ته صحابه خو پوه شو.
وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کو او د عباس ته به م واپس کو نخلو ته ستا تره دی کاکا دی دی وی نه چې نورو نه علم دینه به ملو وی ښه د ابوالعاص ته به واپس کو وی نه که مو خوښې نو دا میل به ورته صرف واپس کو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس کو یو ته واپس کو ابوالعاص باندې شرط ولګاو وی دې وخت کې زما لور ستا سره په نکاح کې د ګناه ده اوس چې کوم وخت مې در کوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمانه نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي وی ډېره قیدیان یې ټول واپس کړي او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافرو هغه وله دیکه ورکړه د اوښ نه یې راوغورځوله په ګېډه یې ماشوم هغه هم ضایع شو مدینې منورې ته بیا نبي علیه السلام نه راورسېده رب العالمین فرمایي ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة وی تاسو ډېر کم وی وسله کمه وه افراد کم و بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسله هم پوره دی دا هم نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوی د مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په میان نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره ده چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه وال ټکول خوري داسې ده که نه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې هغه ایمان چې کم پکار دی هغه نشته وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله وی که تا په ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا به ستا کامیابي وي او د دشمن به نه زمونږ نن نشته ولې نشته زمونږ ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشته زمونږ حکمران طبقه چې دلته د خولې نه خبره وباسي نو د امریکې زنده باد وباسي او چې منډه وایي نو امریکې له منډه وایي او چې منډه وایي چین له روس له منډه وایي د خدای کور له بیت الله له او د پیغمبر علیه السلام کلي له منډه نه وایي اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم نه خپل منځ کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال ښیي که نه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا غوړه لویه ډله نشته که ته وایې یاره ټکنالوجي او وسله نو جوړه دی که ټکنالوجي که نه ملکونو عربو سره لږې پیسې دي لږ دولت خو سره نه دی لږ تیل خو سره نه دی د تماچې د سرو زرو ګرځئ او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دی کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی دي پیسې خو ډېره د مسلمان سره ولې نه جوړی را جوړی ته نه جوړ او بل وسلخ په کار ده دا خو ټکنالوجي ده لیکن د هغې نه علاوه د بدر صحابو سره وسله کمه وه نورو سره ډېره وه اعتماد په خدای و لویه خبره لعلکم فاتقوا الله خدای نه یره ده
خدای نه یره پړه کې نشته، نه د حکمران طبقې شته او نه زمونږ شته. که زمونږ د خدای نه یره پړه کې راله، تقوا نشته که نه، ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکه، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مولوي صاحب خره ته ننه پورې سړي زوی رانغی، خو چې کم راځي د بل د پاسه، یو چې کم ټیکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي. عوام یې تباه او برباد کړل، ویست کړي دا وینې د عوامو. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت، څوک یو څه څوک بل څه، وعده به یو کوي او کوي به بل څه، هېڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخئ، لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی، هېڅ هم پریشاني نشته. که دا جوړ زمونږ راغی، نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي، نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی، او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته 2 رکعاته کړي دي، اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت اخېسته په ولاړه، ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر خو خدا دی چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي، په ناسته د پیغمبر هم تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبي علیہ السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي، نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري، هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ځانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو، وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې که، فانها الهتنی دې زه په مانځه کې خطا کړم، مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري، که مونځ به کوي. قبلې دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانک د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دی. واقعي دا ښه خبره ده. یې دعا غواړي، ما نه مانځه کې سستي کېږي، دعا راله وکړه. ځان به تکړه کېږ، ور یوازې په دوا کار نه کېږي. ځان به زموږ به دوا راته کو چې خدای تکړه کا، خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي، دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه. دا په دې پوه نه شوم. بنین باندې بنین مونځ کېږي، خو کمیس اچوه ښه. د یو دوست نارینه اولاد نشته، الله دې نارینه اولاد ورکړي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې. الله د مسلمانانو اتفاق راولي، مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده، پرون هسپتال ته وړې، دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې، هغه هم څه دعا غوښتې، دعا ورته وکړئ چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر و برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږ
دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی هغې ته دعا وکړئ هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری دعا ورته وکړئ چې خدای پاک وله صالح او صحتمند اولاد ورکړي الله دې وله روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچې په قسمت کې ولیکي او خدای دې وله ورکړي نور هم بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې وله قبوله کړي او ته وله پوره کې حاجتونه او پرونه د محمد سیار لالا ټبر وفات شو هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په زړه کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټولو له پوره کړي چا ته پریشانۍ ټینشنونو دي هغه له په خوشحالو باندې بدل کړي اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول